السلام علیکم ګران کتونکو، دا زموږ ملګری دی حسین احمد کانجو او د سره یو پرانک شوی دی او څه شوي دي پارسل ورسره که تاسو په لاس کې وینئ دا ورسره پارسل دی او بالکل د په نوم راغلی دی خو دی په دوکان کې موجود نه و نه دا اډر کړی دی. کانجو صاحب څه معاملات شوي دي لږ خبر کوم که عبدالله صاحب دا پارسل پرون راغلی و. پرون مونږ نه وځو په دوکان کې پخپله نه ومه حاجي او دا پارسل دوکان ته راغلی دی او د هلکانو سره خو روپۍ هم نه وي نو دلته زموږ دا ملګری دی جاوید استاد د هغه نه یې راغستې دي روپۍ او ورکړي دي 2100 روپۍ پارسل دی. 2100 روپۍ؟ او نو زه چې نن رانم سهار نو ماته وایي ستا پارسل راغلی ما خو چې ما خو پارسل نه دی اډر کړی خو زه تاسو راکړئ چې زه وګورم چې څه شی دی. ها نو چې ما پارسل کولاو کو نو په هغې کې عبدالله صاحب دا کوټ دی دا کوټ پکې راغلی دی او زوړ کوټ دی 200 روپۍ دلته کېږي او زموږ سره په پراته مې ډېر شی دا ټیک وایي جی دا شی پکې راغلی پته نه کېږي اوس چې دا چېرته زما په ملګرو کې چا اډر کړی دی چا اډر کړی دی سره ډیټیل نشته دا په دې اډر کې د ایمیل څه نغښتی او وټساپ نمبر پکې دی خو هغه هم افلاین دی نو دې دپاره خو به زه اوس ټي سی ایس ته بیا ځم زه به معلومات کوم د دې به ډیټیل راوکاږي چې څه ډیټیل دی خو بیا هم دا یوه دوکه ده لکه ستا په نوم باندې یو سړی د ځان یو شی رالیږي یا یو کس فرض کړه د دې ادارې نه یو شي نه یو شی اخیستی دی د هغه سره ستا اډرس او نمبر الرډي پروت دی نو په تا پسې رالیږي هغه خو چانس ګوري نو دا یو پارټي کړی دی زموږ سره نو بس الله پاک دې د روژې میاشت ده دا بالکل ټیک ویلو. ګرانو کتونکو بس دغه یو پیغام دی چې تاسو هم که تاسو څه اډر راشي نو هغې له ول چانبین کوئ د هغې نه بعد بیا هغې ته پیسې ورکوئ کنفرمیشن پرز دی. نو دلته چې کوم ملګري دی په کاره چې هغو کنفرمیشن کړی وی خو هغو وی حسین احمد کانجو صاحب بس اډر کړی نو په هغې وجه کې ورته دا کوټ یې ښودی دی او 2100 روپۍ ته یې وړي دي. دا ویډیو دغه دپاره انفارمیشن دپاره چې سبا ورځې تاسو هم د چا د لاس شکار نه شئ او خیال او احتیاط کول بهتره دي.